یو سپي ته د شاتو مچۍ په پوزه باندې ټک ورکړو نو دا سپی ډېر زیات غصه شو د شاتو مچۍ پسې هغه ورمنډه کړه او پته ورله ولګېده چې د شاتو د دې مچۍ دا ګبین چېرته دی نو د شاتو د مچۍ ګبین باندې دغه سپي حمله کړې ده څه ټایم پې چې د سپي حمله کړې ده د شاتو د مچو په دې ګبین باندې د شاتو مچو کې د ګبین کې چې څومره هم مچۍ وي ټولو په سپي باندې ور حمله شوي دي او د سپي پسې ورشوي چې د سپي منډه کوله په سترګو په سر یې ورله چکونه لګول چې دا سپی د یو غر نه پرېوتلی دی او مړ شوی دی اوس دا سپی چې مړ شو نو دا په څه وجه باندې مړ شو دا سپی چې مړ شو دا د مچۍ د ټک په وجه نه دی مړ بلکې د ده په ذهن کې د ده منټلی چې کوم د بدلی یو اور د کې راز پیدا شو چې زه به اوس د مچۍ نه بدلا اخلم مچۍ ماله ټک راکو مالې په پوزه ټک راکو نو دغه د بدلی اور چې کوم دی دې له ویل کېږي فاسټینګ رول د دغې فاسټینګ رولز په وجه باندې دا سپی چې کوم دی لاړو مړ شو که چېرې د سپي دا خبره اګنور کړې وه چې زه یو مچۍ د ټکې راکو نو پرابلم او په دې ګبین باندې حمله نه وه کړې نو د سپي زندګي به بد شوې وه نو ګوره زما د ویډیو مقصد دا دی چې بعض ټایم کې مونږ کې هم مونږ انسانانو کې هم دومره انا دومره حسد دومره بغض دومره یو بدماشیتوب مونږ کې راوچت شي چې مونږ د بدلې اور واخلي مونږ هم وایو چې مونږ به د دې انسان نه بدله اخلو او هغه بدله اخیستلو کې مونږ د خپل ځان په خپله باندې نقصان وکړو لکه څنګه چې سپي بدله اخیستلو کې نقصان وکړو منم د مچو هغه ګبین به خراب کړي وي یو څو مچۍ به هم پکې مړې کړي وي خو سپی چې کوم دی هغه خپله زندګي بایله په څه وجه باندې د بدلې د اور په وجه باندې نو که چېرې مونږ انسانان هم د بدلې د اور د خپل ځان نه ختم کو او دا وړې وړې خبرې اګنور کول زده کو نو مونږ د غټ نقصان نه بچ کېدی شو دغه فاسټینګ رولز چې کوم دی که چېرې دا مونږ لږ ټایم دپاره اګنور کو اسایډ کو نو مونږ د غټ نقصان نه بچ کېدی شو بعد ټایم کې انسان د بدلې په اور کې راشي او هغه غټ نه غټ نقصان ته مطلب غټ نقصان بعض ټایم کې تاسو کتلی په دې پښتونخوا کې پښتنو کې څومره کیسز داسې شو چې د یو وړه غوندې بدله اخیستلو دپاره یو انسان مجبوره شي تماچه راوچته کړي او ډز وکړي بل انسان مړ کړي او هغه انسان ګوره یو انسان د بل انسان زندګي هم ختمه کړي او دا انسان ځان لم زندګي په اور کړي دا انسان کله مخرور کله یو ځای پټ کله بل ځای پټ او چې کله پولیس گرفتار کړي نو په جیل کې بیا د سجون وي د شاله چې کوم خاندان وي بچي وي نو هغه صرف د دې یو بدلې په اور په وجه باندې د دغې 15 منټو غوسه چې کومه دی په انسان کې راشي د دې په وجه باندې هغه ټوله فیملی افیکټ شي بچي افیکټ فیملی خاندان افیکټ نو که چېرې مونږ د ځان نه د بدلې د اور د فاسټینګ رولز چې که چېرې مونږ لږ ټایم دپاره اګنور کو لږ ټنډه دماغ نه سوچ واخلو لږ دماغ یخ کو او دا سټیپ چې کوم دی مونږ په سوچ سمجھ باندې اوچت کو نو مونږ د غټ نقصان نه بچ کېدی شو بعد ټایم کې په یو خبره باندې چپ پاتې کېدل د انسان غټه فایده وي بعد ټایم کې بدله نه اخیستل انسان ته غټه فایده ورکوي نو ضرور نه ده چې مونږ د هر څه بدله واخلو ضرور نه ده چې مونږ له انسان مطلب یو انسان مونږ سره بد وکړي او مونږ کوشش وکړو هغه سره زیات بد وکړو یو انسان مونږ سره بد وکړل مونږ به خبره اګنور کو او آینده به ځان هوښیار کو چې دی چېرته ما سره دوباره بد ونه کړي یا دی دوباره ما سره مطلب دوکه ونه کړي وایي هغه یو انسان چې یو ځل دوکه وخوري نو وایي دا انسان دی خو چې بار بار دوکه خوري نو وایي دا بیا انسان نه دی پښتانه وایي دا بیا خر دی کمکل دی نو یو ځل دوکې خوړلو سره یو ځل مطلب یو انسان ټک راکولو سره مونږ له هوښیار کېدل پکار دي نه کې مونږ بدله واخلو بدله اخیستل چې کوم دی په اسلام کې هم نشته اسلام هم مونږ له د معاف کولو ترغیب راکوي اسلام هم مونږ ته د درګذر کولو ترغیب راکوي نو دا یو شاړ غونډې پیغام په دې ویډیو کې